الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما صلي على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا محمد. پرون سبق کې منګه سلور قوانین چې نه مونږ ویلو پرون سبق زستا سره بیا وړو مکم کسان نو یا دا کم په دې پوښتنه نو سره درانو یو منګه نواسر ولا قاعده ویلو نو نواسر ولا قاعده په دې کتاب کې یو شان لیکل دا خو ما تاسو په دې کې لږ تفصیل ده ا تفصیل لاره چې لاول به منګه په دې کې مقصوره دا دغه پیجنو چې یو مفرد یو تصدیه دی جمع مفرد خو تاسو پیژنې چې هغه واحد ته وي بیا مکبر آیت وي چې دغه تصغیر نه ذکر شوی او جمع آیت وي چې د درونو په ځای دلالت کوي بیا جمع منتهى الجموع هغه چې ته وي چې دغه نه اقوا نور جمع تکثیر نه راځي جمع سالم ته راځي او جمع تکثیر ته نه راځي او دغه درې علامې دي او کله اولنی دوه حرفونه په مفتوحي دریم ځای الف علامه راغلي وروسته کوي الف مشدد به کتبو اولنی به مکسور او کدرې راغلي ناولنه به مقصود او دویم به ای دا دویم چې یګی نه د زور به مضارب ولا قانون متوسط به مینس کولم دا غي د وجنه او تصغیر د اوسې د حقارت او یا د عظمت یا د شفقت د بیانول دا او دغه لپاره وزندار چې لولنه ارب مضمومي دویم به مفتوحي دریم ځای علامه د یا راغلي یا تصغیر براغلي او رستو کيو عرف جو په خپل حال به پریدو کتبو جو لولنه به مکسور او قدریو منځنه به پکې یا ساکن وي بیا منګ ویل چې قاعده دادا چې هر هغه ماده زائده چې د مفرد مکبر په دویم ځای کې راشي داګینا د تثنیه او د جمع سالم جوړولو په وخت کې با د جمع مؤنث سالم جوړولو په وخت کې با دغه واو مفتوحه سره بدلول واجب دي لکه د ناس قرون د ناس قرون د دې منګه د جمع مکسر جوړو نو وای نواس قرو او دا ناس قرون منګه تصغیر جوړو نو منګ وای نوې صغیرون پوه شو به معنی بیا دویمه قاعده مونږ ویلو د الف مقصوره او الف مقصوره ولا قاعده الف مقصوره ممدوده تعریف مونږ کړو چې الف مقصوره ته وایي چې د الف نو ورستو حمزه نه وی راغلي او ممدوده ته وایي چې د الف نو ورستو سره راغلي وي حمزه راغلي وي قاعده مونږ دا ویلو چې د الف مقصوره دا دلته په دې کو ساده قاعده لګل دا چې الف مقصوره زائده تسنیه او جمع مؤنث جوړه په وا مفتوح سره بدلو په یا مفتوح سره خدل لګیا قاعده واځي د سینه دا الف مقصوره د دې درې حالتونه دي یا به د الف مقصوره زائده الف مقصوره زائده یا بدوونه بدل لاغلی الف مقصوره زائده یا بد یا نه بدل لاغلی یا بد الف مقصوره زائده په دریم ځای کې نه بس لورم پنځم ځای کې وي کدا الف مقصوره زائده دواونه بدل لاغلو نو تسنیه او د جمع مؤنث سالم جوړولو په وخت کې با منګ بدا په و مفتوح سره بدلو کدا یا نه بدل لاغلو په یا مفتوح سره بدلو اگر دریم ځای نه اخو راغلو نو به په یا مفتوح سره بدلو لکه دا عصوان عصوات نو دا حبلان حبليان حبليات دا نصران او رحيان رحيات پوښوي بیا ویلو شرائف ولا قاعده شرائف ولا قاعده موږ هر غواو او یا چې د الف د جمع منتهى الجمون ورسره شي هر غواو او یا چې د الف د جمع منتهى الجمون ورسره شي دا او یا بخالی نه یا به اصلي وي یا به زائد وي که زائد وو کدا واو یا په اصل کې زائد یعنی په مفرد کې زائد وو نو بیا په غیر څه شرط نه مطلقاً دا په حمزه سره بدل واجب دي برابر خبره ده کړه الف نمک کې زما د حرف وو او کنو اصل دا پکې وو حرف علت پکې وو کنو پکې او کدا واو یا لکه د دې پر مثال لکه شریفنا شرائف او بیا شرائف د طویلنا طویل دې د پر مثال له کچرتا دغه واو راغلی وي او په اصل کې زائد وي او مخ کې تیرې نه دغه نه راغلی حرف علت راغلی نو بیا هم بدلول جایز لکه طویل نو طوایل او طوائل واښوي او درېما دغه داوا کچرته دغه واو او یا په اصل کې اصلي وي یعنی په اصل کې موجود وي زائد نه وي اند دې واحد چې کمدانو پای کې اصلي وي ان فاعل هم کلمې مقابله کې راغلی زائد نه راغلی نو بیا با د دې لپاره شرط دا دی چې د الف نه مخکې با هم واو او یا راغلی وي کله الف نه مخکې حرف علت نو بیا به نه بدلیږي لکه قواویل او قوائل او د بیاعونه بیاعو او په مقاول او په مبایل او په قانون څنګه نه چلیږي چې لګي دا واو یا په اصل کې اصلي او هغه مخکې بل یا واو نشته ده دې پوه شوي بیا بل قانون مونږ ویلو شمسي قمري والا قانون شمسي قمري والا قانون چې دوه حروف هجا ټول په دوه قسم دي حروف شمسي دي حروف قمري دي 14 حروف شمسي دي او 14 چننده حروف قمري دي الف پکې نشته ده ابغي حجك وخف عقيمه دا چننده دا حروف قمري دي یا قاعده دا چې کله الف لام تعریفي په حروف شمسي باندې داخل شي لام د جنس نه ګرځول جایز دا واجب دي او د جنس په جنس کې ادغام کول واجب دي
او کچرته د الف لام تعریفي په حروف قمریه باندې داخل شي نو بیا ثابت کولېږي یعنی ویلېږي به دقیق بنو پرې پوه شئ خاجي د دې ځای نه اخوا چې کومه قاعده دي نو دا یو قاعده د دې باب تفاعل او د تفاعل سره خبره ده کله چې د باب تفاعل یا باب تفاعل دفا کلمې په مقابله کې دلته کې بعضی کتابونو د چل کړه دی کنه چې لکه د دې قاعده سره دا خص مکزم ولا قاعده یعنی د باب د خص مکزم تعلق دی د باب افتعال سره دی او دا اطهر استقل د دې قاعده تعلق دی نه دا باب تفاعل او دا تفاعل سره دی نو بعضی د چل کړه دی چې دغه قاعده دوانه یو ځای کړی دي وړي څه کړی یو ځای کړی اوس موږ جدا په کتاب کې ذکر موږ په کتاب کې جدا ذکر کوو نو اسانه خبره ده کله چې د باب تفاعل یا د باب تفاعل دفا کلمې په مقابله کې د دې دولس حرفونو نه یو حرف راشي نوعین د دغه کلمې با د دغه حروف د جنس نه ګرځول د نه تا کله چې د باب تفاعل او د باب تفاعل دفا کلمې په مقابله کې د دې دولس حروفونه یو حرف راشي نو تا د باب تفاعل د دغه حروف د جنس نه ګرځول جایز دي او د جنس په جنس کې ادغام کول واجب دي پوه کله د باب تفاعل یا تفاعل دفا کلمې په مقابله کې د دې دولس حرفونو یو حرف راشي نو دغه باب تفاعل او د باب تفاعل داتا دفا کلمې د جنس نه ګرځول جایز دي او د جنس په جنس کې ادغام کول واجب دي ماته ګوره کتابونه تم ګوره دا حرفونه دي تا سا جیم دال او دال ذال زا سین شین صاد ضاد طا ظا دا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 پوه شئ د دې دولس حرفونه حرف راشي نو تر باب تفاعل په بدی حروف د جنس نه ګرځول جایز دي او د جنس په جنس کې ادغام کول څه دي واجب دي لګوره تطهر وزن سره تفاعل تطهر وزن سره تفاعل نو دلته د فاعل مې مقابله کې سره غلې طوال غلا نو موږ قاعده وی چې د باب دی خو غوري دی خو بورته غوري د باب تفاعل د فاعل مې مقابله کې د دې حروف نه طوال غلا کنه نو تا د باب تفاعل په بدل سره بدل کې نو سموي تطهر سموي وس دې پورته ویل کنه وس په دې کې تبل قانون چلے تطهر دا بدلول چې دا جایز دي جائز ما تاسو ته ویلي دي جائز مطلب دا دی کته دا قانون چلے جوړي رخول خبره ده کنه چلے جو هم چلاوا نو تطهر ته ویل شي خو چې کله دا تا په تو سره بدل کړله نو بیا به ادغام واجبي او ادغام چې واجب کیږي د دې وجه دا چې په مضاف کې به تمغه قانون و ان شاء الله چې کله د حروف دی چې نراشي او ځوانه متحرک وي نه لاولنه به ساکن کو او بدویم کې به مدغم کو نه لګي دا دوه حروف تطهر کې دوه حروف دی چې نراغلي کنه او ځوانه متحرک دي نو دا لاولنه به ساکن کما نو چې ساکری کما نو بیا هم دا مسله جوړ شو چې ویل کېږي نه ویل کېږي نه چې نه ویل کېږي نو شروع کې به سره علماء حمزه وصلی بر علماء نو سب شي اطهر پوه بل مثال تثاقل سچل شوی لګي د باب تفاعل لفا کلمې په مقابله کې سره غلدا نو سچل وکما تا د باب تفاعل په څه بدلوما پسا سره نو سب شي تثاقل سب شي و دوه حروف دی چې نراغله دوه متحرک دي او نه ساکن کوه دویم کې مدغم کوه دا بس شي نه ویلېږي نه چې نه ویلېږي زه شروع کې بیا سره علماء حمزه وصلی بر علم جو سب شي اثقل واښوي ها تثبت په خپل باندې وای تثبت د دې سره به چل کوم تثبت ودا قاعده وای دله کې د باب تفاعل د فاعل می په مقابله کې سار غلیدا ها نو تا به موږ څه سره بدل کوو فثا سره بدل کوو او د ثا او وثا کې ادغام وکړو او په شروع کې به حمزه وصلی راوړو جو سب شي اثبت پوښوي پدې پوښوي تاسو ها بل مثال تاسو په خپل باندې وای تجبر یو کس پاسه یو کس وای دلته کې څه چل شي دا سب دي جوړيږي او څنګه به جوړيږي هم پاسه تفاعل د فاعل په مقابله کې جیم راغلی د تفاعل په جیم سره بدل کو
او د جیم په جیم کې ادغام وکړو او شروع کې حمزه وصل راوړو لا تجبر نه بس جوړ شي اجبر پوه شو به معنی ها اجبر تدارکا پاسه ها د باب تفاعل پوره خبره د باب تفاعل د فاعل میم مقابله کې دال راغله ده نو تابع د باب تفاعل په څه سره لګم بدل سره او د دال په بدل کې ادغام وکما او په شروع کې با جو څه بشي قران مجید کې څنګه راغله و اذ قتلتم نفسا فدارأتم فيها نو ادارأتم بدل کې سو تدارأتم څنګه بدل کې تدارکین خانه خاجي بل تذکر پاسه تذکر د باب تفاعل او ها ماشاءالله جو سبد جوړ شي ها دوست تاسو ته ماته سمته وي دغه نه بس جوړ شي تفرغ تزارب تزرب ازرب او تطهر دا یا څه قاعده څنګه قاعده شولا کله د بابي لدین علاوه چې یو کس وای کنه نو موږ هم پوښو تاسو هم پوښئ یو کس وای یو کس وای پاس شوم کله چې د باب تفاعل او تفاعل د فا کلمې په مقابله کې دغه دولس حروف راشي نو باب تفاعل دولس حروف په جمع نه راځي کنه د دولس حروف نه یو حرف راشي د باب تفاعل او تفاعل تابع د دغه حروف د جنس نه ګرځول جایز یو د جنس ماشاءالله صحیح شولا بل ملګری زه در پاسه د په دغه ټیم کې زه تولې ورستو بیا دا دونه نه کیږي د فا کلمې په مقابله کې صحیح شولا دا د دین چې کله پدې کې دا ادغام شي او دا قاعده به کوچلېږي نو دې ته افعال او افعال وي نو بعض صرفیانو لکه صاحب منشعب چې دی کنه دا هم په ثلاثه مزید فی کې ذکر کړه لاندې وګورئ تاسو ثلاثه مزید فی بابونه اصل کې ودی او دا لاندې لیکلي دي افعال او افعال دای په کوم لیکل دي کنه افعال او افعال په کوم لیکل دي کنه خدا تاسو پته ولګی دا به جدا ګرځون نه دي بلکې دا چې په کله په باب تفاعل او تفاعل کې دا قاعده و چلیږي ندین دا دغه جوړیږي نور دا مستقل قاعده نه ده پرې خبره باندې پوه شئ تاسو ها نو دی وی ناغه وي د ثلاثي مزید فی با هم وصل بابونه هغه نه ذکر کړی دی وای نه دي ذکر کړی عام دا حال دا چې دا ودی پوه شئ هغه پوه شئ به معنی افعال او افعال بګي جدا ګرځاون نه دي خاجي بل قاعده هغه د اطلاع دا دوس د درې سلو قاعده دي تعلق د باب افتعال سره ده اطلاع او بل سره استخبار دې قاعده ته په باج کتابونو کې دې ته ویل کېږي صاد ضاد طا ظا ولا قاعده صاد ضاد طا ظا ولا قاعده دا آسان خبر ده باب افتعال افتعل بزن دولی کې افتعل دا باب افتعال د فا کلمې په مقابله کې چې کله صاد ضاد طا ظا راشي کله د باب افتعال د فا کلمې مقابله کې صاد ضاد طا ظا راشي نو تا د باب افتعال په طا سره بدلول واجب دي یو کاردار پوه شئ کله د باب افتعال د فا کلمې مقابله کې سره شي صاد ضاد طا ظا راشي نو تا د باب افتعال په طا سره بدلول واجب د بس د دې څخه پوردا ختم شو لکه ګوره صبره ده صبره دا چې باب افتعال د بوزه منوماله د جوړول طریقه نه راځي کړه د فا او د عین کلمې په منځ کې بسو لګوما تا به لګوما او په شروع کې بسو لګوما هم د وصلی به لګوما د صبره نه بس شي استغبره د صغربه نه بس شي ایزو ترابا او د طلبه نه بس شي اطغ طلبه او د زغلمه نه بس شي ایزو تلمه دا اوس وګورئ تاسو د باب افتعال د فاعل په مقابله کې صاد ضاد طا ظا راغلي دي کنه نو زیو کار به دا وکما چې د تر باب تفاعل د باب افتعال نه دا به په طا سره بدل کوم او دا بدلول واجب دی واجب دا بدلول سری د استبرنه بس شي استغبره او د استربنه با ایزو طرب شي
او د اتغ طلب نه با اتغ طلب او د استلم نه با اذا طلب پرې پوه شوي ها دا یو کار خو موږ وکړو د دې ځای پورې څنګه شو کله چې د باب افتعال لفاظ علمي مقابله کې صاد ضاد طا ضا راشي نو تا د باب افتعال په توا سره بدلول واجب بیا به موږ ګورو کچرتا د باب افتعال الکه ما ته ګوره یار دا کتابونه بند کړي کتابونه کاپیان چې صحیح بند کړي څوک لیکل ځنه کوي صفه لیکل کوئی مثال لیکي نو کتابونه ته ما ګوره کنه دغه لکه یو شان لیکل زه بل شان نو بیا به تاسو کنفیوز کیږئ چې اوس چل وګما بیا به ګورم چې د باب افتعال د فاعل علمي مقابله کې لول خو به دا حکم کنه چې د باب افتعال د فاعل علمي خاص راشي نو تعالی باب افتعال خو په تاسو سره بدل کما خو بیا به موږ د افاد کلمې کو ګورو چې لکه سواد راغله د سواد راغله کتوار راغله د کتوار راغله نو کتوار راغلی وا جو بدی کو خپل څه صورت نشته ره زبر ډاری کې ادغام وکم لکه ایتو طلبه ده دوه ورو دی جس نه دا دوه ورو دی جس نه لګي ما شو کنه جو ادغام وکم دا بس شي ایتو علما کتوار راغلی وا زغار راغلی وا اذ تلما نو بری کې درې صورتونه جایز دي یو د فک ادغام او یو د فک ادغام او د ادغام دو طرفه یا فک ادغام ته اظهار وایي ته خبر شي اظهار او یا د ادغام دو طرفه ادغام دو طرفه دا اوس به دوه درې قانوني کومه پکار راځي ادغام دو طرفه مطلب دا دی چې یا خود څه وکا چې د ازغا پتوا سره بدل کا او د طوا پتوا کې ادغام وکا او سوایا ادغام سوا او یا د سوکا چې د طوا پتوا سره بدل کا او د زوا پتوا کې ادغام وکا او سوایا اذ ظلم سوایا اذ ظلم پوښوي ها کله باب افتعال لفاظ المقابله کې طوا راغلی و نو صرف ادغام وو خبره به ختمه کو او که صغار راغلی و نو بیا به درې صورتونه دي یو صورت سره اظهار دی دوی از قلمه وایا او دغه چې اظهار دغه کې ته ادغام کې نو ادغام ما دو طرفه پکې جایز دو طرفه څه مطلب دی چې طوا په ځواب سره به ځواب کې بل لگا او یا ځواب په تاسو طوا په تاسو کې فوج ادغام یا اظغام ویل نو اظغام موږ اظغام روکو او اظغام ادغام وکړه باب افتعال لفظ موږ کې سواد راغلو سواد او زواد راغلو نو بیا پکې اظهار هم جایز ده او ادغام پکې یک طرفه جایز ده ادغام پکې لکه دا تو پسخاد یا زغاد سره بدلول دا خو جایز دي خو سواد او زغاد په تو سره بدلول ناروا دي لکه استغبر ده نو دا تو پسخاد سره بدل کې او وې سبب استغبر سبب او دې نو سبب از ضربا ایزو ضربا دا ویل جایز دي خو اتغربا او اتغبر ویل ناروا دي پوه شو دې معنی ها دا ویل څه دي ناروا دي او وجه به ان شاء الله تاسو مراول ورکوي چې سواد او زوات دا غټ ده او تو چې دا وړه ده نو ورکوټ اساس په غټ کې منډلېږي او غټ پورکوټ کې نه منډلېږي هغه پوه شو دې معنی دا به تاسو به ان شاء الله مراول ورکوي دغه خبره ختم شو ورکه دا باب افتعال لفاظ المقابله کې سواد زوات ظاهر شي نو تعالی باب افتعال په توا سره بدلول واجب دي دا وبوکي خو شي دا سری واجب بیا به موږ ګورو کله باب افتعال لفاظ المقابله کې توا راغلی و جو توا په توا کې ادغام کول واجب دي او که صغار راغلی و جو اظهار به کوم جایز ده او ادغام به کې دو طرفه جایز ده دو طرفه پوه شو به معنی دو طرفه مطلب دا ده چې توا په توا سره بدل توا په توا کې ادغام وکا یا توا په توا سره توا په توا کې ادغام وکا پوه شئ او کچرتا د باب افتعال د فاعل مو قبل کې سواد راغلی وو نو بیا په جایز ده او ادغام په یک طرفه جایز ده یک طرفه مطلب دا ده چې دا تو پسقات یا زغات سره بدل کړي شي او د سواد پسقات کې او د زوا پسقات کې ادغام کړي شي خو د زغات په تو سره بدلول او تو په تو کې ادغام کول دا ناروا دي پوه شو به معنی یو کسرت وای شابه پاسه په دې کې شرمې جی افتعال په تواصل بدلول دا واجب دي باب افتعال د فاعل په مقابله کې صاد ضاد یا طا ظا راغلي نو کطا راغلي او طا په طا کې ادغام واجب دي او که ظا راغلي نو کدي کې بیا درې شو اها اظهار په جایز دی او ادغام په طرفه مطلب دا دی چې طا په ظا سره بدل او ظا په طا کې ادغام او یا په طا په طا سره بدل او طا په طا کې ادغام صحیح شو سواد یا زواد وړه اذهان
ادغام یک طرفه صوت د طواب په صوت سره بدل پس خو یا صوت سره بدلول او د صوت او یا د صوت کې هم ها صحیح شو لکه دا اس خبرانه چې موږ باب افتعال ته واړو نو اس خبره او اس غربه نو یاد ویل جایز دي یا اس غربه او اس خبره ویل جایز دي او ات خبره او ات غربه ویل نه راوړي دا پوه شو به باندې یاد بشي ها بل قاعده چې دا هغه موږ سره ادهنه اذ ذکر ولا هنده او یا ورته لګي دال زا ولا قاعده دال زا دام دغه بشانت ده دغه بشان ده خو حروف کې بدل دي کله د باب افتعال د فا کلمې مقابله کې دال ذال یا زا راشي دال یا زا راشي نو تا د باب افتعال په دال سره بدلول واجب دي پوه شئ لکه دهانه دا زبون من باب افتعال دا نو طریقه لا نه راځي کنه اید تهانه سو اید تهانه ذکر دا ذکر بوتلما نو څه شو اید تکرا او زجره ده از تجارا نو د باب افتعال لفاظ مقابله کې دال زاراله پوښوي نو کله باب افتعال لفاظ مقابله کې دال زار راشي نو تر باب افتعال خو بدل سره بدلول واجب دي دا یو کار به وکي به مکه ګورو دا دی وکړو دا څه شو اید دهانه دا څه شو اید دکارا دا څه شو از دجرا پوښوي اید دهانه اید دکارا او از دجرا پوښوي اوس به ګورو مونږه چې د فاعل په مقابله کې دال لغله کذا لغله او کذا لغله کذا لغله نو بیا خو به بل صورت نشته ادغام وو کې خبره به ختمه کې د اید دهنه نه بسوي اید دهنه او کذا لغله نو په دې کې دغه دوه صورتونه دي درې چې یو به اظهار جایز دی از ذکر ول جایز دی او یا به ادغام دو طرفه جایز دی سره ادغام دو طرفه مطلب دا دی چې لکه دال په دال سره بدل کاو د دال په دال کې ادغام وکا او یا اید ذکر وای سو اید ذکر او یا دال په دال سره بدل دال په دال کې ادغام وکا سو اید ذکر په قرآن مجید کې په کوم ځای کې دی والذکر بعد امدين او بل ولقد يسرنا القران للذكر فهل مدكر نو مدكر باسل کې څنګه دی ځان جوړه کنه مذتکرون سره مذتکرون سو څنګه به جوړیږي لکه مال چل نه راځي کنه مستکرون نظر جوړو ما مستکرون د باب افتعال لفا کلمې په مقابله کې ذال لاغله ده تار باب افتعال په بس سره بدل کې بدل سره بدل کې نو سب شي مذکرون سب شي وسخ والا طریقه راځي کنه یاره دا ذال بدل سره بدل کا او د ذال بدل کې ادغام وکړه وایا مذکرون کله پوښ وې تاسو دا څنګه تاسو مخکې درتله د خلکو بدن کې راځي چې دا مذکرون بدل مذکرون دي سره نو معنی ول به سره وبسه فعل میں مذکر معنی سره آیسته پتا رسوک یادون کې نصیحت حاصلون کې او ذکر نصیحت ذکر ورته نو وي پوېږم کنه ها نو مذکرون باسل کې سره مذکرون او ادذکر وذکر بعد امه انا انبئكم وذکر بعد امه وذکر واته یچول نو ذکر نه صحیح ذکرای واذ ذکر پوه نن په څه کې دا ماته سړي کړه ما یو شو دا به تاسو ولي کې پاسه وو کې به حل کړئ ان شاء الله ها په دې پوه شو تاسو ها او کله باب افتعال لفاظ المقابله کې زار اغلی وا نو بیا پکې ادغام هم جایز دی اظهار پکې هم جایز دی او ادغام پکې یک طرفه جایز دی یک طرفه دا مطلب دی چې دا تا فضا سره بدل کا او د ذا فضا کې ادغام وکا او سو وای الزجر سو الزجر خدا ذا بدل سره بدلول او د دال بدل کې ادغام کول او الزجر ویل ناروا دي واښو مې باندې قران مجید کې مزدجر ټکی راغلی لګند راغلی مزدجر څنګه له حکمت دلیل مخکې ها ولقد جاءهم من الانباء ما فيه مزدجر نو مزدجر اصل کې څنګه مزدجرون اصل مستجرون تجرون واښو مې باندې په دې باندې پوښوي دا قاعده به یاد شي وای ماته یو کسو دا آسان ده شابه زر پچغه وایا نو د باب افتعال دا فا بدلول واجب دي
بیا به موږ ګورو کله فا کلمې مقابله کې دال راغلی وو او کذال راغلی وو ها ها او یا ولا زال بدل سره بدل کو صحیح شولا صحیح شولا کنه دا موږ چې اوس دا درې قاعده ویلې کنه یو موږ اطهر اساقل ولا ولا دوی موږ کوم ولا استبر اظلم ولا او درې موږ سو ولا ادهن اذ ذکر ولا قاعده د دې دریو قاعدو تعلق د باب افتعال د فاعل می سره او د باب تفاعل او تفاعل د فاعل می سره وس ک چرتا د باب افتعال د عین کلمې په مقابله کې د دې دولس حرفونه او رشاقه دولس حرفونه دي تا ثا جیم دال دال زا سین شین صاد صاد طا دا دولس حرفونه دي نو کچرتا د باب افتعال د عین کلمې په مقابله کې د مکه سوا د فا کلمې وا او د لګي د عین کلمې په مقابله کې د دې حروف د جنس نه حرف راشي نو تا د باب افتعال د دغه حروف د جنس نه ګرځول جایز دي او د جنس په جنس کې ادغام کول واجب دي لکه مطلب هغه کته نه بدلې جو خیر دې مې بدلوا او که بدلې جو بیا وا ادغام کې او دا سری واجب دي بیا پوه شئ د باب افتعال د فا کلمې د عین کلمې مقابله کې د دې حروف د جنس نه ادغام د دې حروف د جنس نه حرف راشي نو دا حروف د تعالی باب افتعال د حروف د جنس نه ګرځول جایز دي او د جنس په جنس کې ادغام کول واجب دي لکه او هغه دول حرفونه هغه زاړه دي تا ثا جیم دال دال زا سین شین صاد طا ضا لکه اختصم دا خصم ما باب افتعال د بوتلو جو اختته جوړ شو اختصم وزن افتعل د عین کلمې مقابله کې سره راغی صاد راغی نو کدا ته اختصم و نو مختصمون په قرآن مجید کې راغله رسید وای ځان الله او کته چې دې بدلوما نو دا تا په باب افتعال تعالی باب افتعال باندې حروف د جنس نو ګرځي نو دا بس شي اختصم سبا شي وذكرت به حرفونه دیو جنس راغله او دوانه متحرک دي کنه او د مضاف په قاعده کې موږ وایو ان شاء الله چې کله دوه حروف د جنس راشي دوانه متحرک وي د متجانس اول نه ما قبل جندا ساکن وي نو دا حرکت به ما قبل د نقل کومه نو دا بس شي اخصم بشي سب شي دسه بشي ا خاصو صما د دې هغه حرکت ما قبل خاله ورکو کنه حمزه وصلی راوړو د ضرورت پاتې شو حمزه وصلی موږ د سره بار راوړو موږ ویلو چې حمزه وصلی به دوه وجو نه غرديږي نمبر 1 پمنس د کلام کې دراتلو د وجینا او دیمو ما بعد د متحرکولو د وجینا دلګه دې ما بعد ساکینو حمزه وصلی ما راوړو په اختصام کې او چې کله ما بعد د دې قاعده د وجینا دا متحرک شو حمزه وصلی ته ضرورت پاتې شو نو چې پاتې نشو جلل به کو نو دا بس وای مونږه خصمه پوه شئ او یاد به مطریقه دار چې دې ته ورسېږي اختصامه ده نو دوه متجانسان نه اولنه به ساکین کا اولنه به سکا ساکین کا نو چې دا ساکن کوما نو دو ساکنه نه لال کنه ها دو ساکنین او قاعده دا الساکن اذا حرك بالكسره نو دې حرکت د کسره ورکا نو چې حرکت د کسره ولور کې نو دا بده شي د څه بشي نو څه ته جوړ شو اخصما څه شو اخصما هم اوسله راوړو د ضرورت پاتې شو دا به یو ورده نو څه بشي خصما نو د دې قاعده نوم ده خصما ولا قاعده اله پوه شوي و په خپل باندې یک تضغما د باب افتعال لف عین کلمه مقابله کې سره غلره زوار غلا نو څه چل وکما تعالی باب افتعال با فزوا سره بدل کما نو څه بشي یک ضغما څه بشي یک ضغما کته چې نه بدلو مو جمعه بدلوا خو چې بدل لیکونو بیا بدل نور کار به ضروری دی چې جنس په جنس کنه نه باسه بیا ها نه باسل لپاره بدا ساکن کوم ساکن می کوتوا متساکنین نغلل او یو پاسه علماء کرام بیا دې ته کتلی دي چې قاعده ده الساکن اذا حرك بالکسره دغه دي ته دغه ورکی کسره ورکی او بعضو بګی دي کتلی چې فتحات چونکه اخف الحرکت ته او کسره جندا اخف نه نه دی وجناغو فتح ورکی پوه شو به معنی نو چې دا کسره ورکی نو بیا بس شي 21 غما او هم دوستي بلې څه به جوړ شي 21 غما او کا فتح ورکې نو څه به جوړ شي 21 غما یلګه نشوي په باندې معنی ها ابتدار راځوي ابتدار پاسه یو کس اجرا دی اجرا ابتدار د باب افتعال لفاظ مقابله کې څه راغله پاسه ها پاسه لګوټي تشریح بوجت کا وایو د باب افتعال عین کلمه مقابله کې عین کم ده
نو تا د باب افتعال با بدل سره بدل کو ایب ددره بشي څه بشي ایب ددره وځو یا خو به دې سو کما وای کنه چې دا ری حرکت به مقبل تور کما نو چشمه دل در کا مقبله دا قشن ده ها نو دا بس شي ته په خپل باندې وای ته په لیدو باندې سکے او قاعده ته دا کړ جووایا ویل غوړي واشه بازار کو ابتدارانه با بدر او بدر به جوړ شي مړه اسانه خبره ده زه اعتزل نه بس جوړ شي عزل او دا يختصمون بس جوړ شي خدای عمره کا اختصمانه ما يختصمو ما یختصمو دا غره یوازې دا خبره نه د ماماګانو چې دا بس په دغه خاصه مکزمه کې بچلېږي د دې په ماضي کې د دې په مضارع کې د دې په امر کې د دې په نهي کې په دې ټولو کې به دا قاعده وي لکه یختصمو تو غره د باب افتعال نه کلمه مقابله کې سره غلره سواد راغله د باب افتعال يفتعل وزن سواد راغله انت د باب افتعال چې په سواد سره بدل کې څه بشي یختصمو څه بشي دغه دوه طریقې دي یا بسوي یا خصمو او یا بسوي یا خصمو مختصم مخصم او مخصم پوښښ به باندې ها یاد بجیره دا نو مطلب صحیح مې ان شاء الله ها ابرون پکې یو وې دا چې ته مو ډېر آسان لیکي دا به خوښ شم ابتسم هو ابتسم زانه جوړه ابتسم د باب افتعال نه کې موږ قبل کې سره غلې سین نه غلې نه تعالی باب افتعال په څه بل کما فسین سره او د سین په سین کې ادام سب وې ما ابسما نو دا په اخره کې څه جوړ شي بسما بسما پوښښ باندې ګراندي دا پوره نه زنن د جمعې ورځ ده نن بل وې ما تاسو ته واړو شابه واړو بیا نور خبرې